रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि तासु बखैर। This is me Miftahuddin, student of KMUH Sawat, and today our topic is about the best feeding option for the infant in the different condition in Pakistan. نو نن زموږ ټاپک دی چې کم هغه بیسټ اپشن دی چې هغه موږ یو انفنټ چې موږ پرووایډ کولی شو په ډیفرنٹ کنډیشنز کې، او دا خبره موږ کوو صرف اونلی په پاکستان کې. ټیک ده، نو پای کې زموږ سره یو څو کی پرنسپل دی چې هغه موږ هر ځای یوز کولی شو په هر ملک کې. پای کې دی زموږ سره ایکسکلوسیو برست فیډینګ، هغې ته دا موږ ریپرزینټ کوو په EBF باندې. EBF صحیح ده، ایکسکلوسیو برست فیډینګ for the first 6 months is the optimal feeding for the vast majority of the healthy infant. تاسو دا خبره چې دا به یاد ساتئ چې زموږ سره ایکسکلوسیو برست فیډینګ د تاسو ما په پریویس لیکچر کې ویل چې ایکسکلوسیو برست فیډینګ تاسو د فرست 6 months پورې دا MCQs به تاسو ان شاء الله دا کنفرم پروتي چې زموږ سره ایکسکلوسیو برست فیډینګ چې دی کنه هغه به زموږ سره د 6 months پورې وي. ټیک ده، ایکسکلوسیو برست فیډینګ به د څو پورې وي؟ EBF داسې هم راتلی شي چې هغه به زموږ سره د څو منث پورې وي، نو دا به زموږ سره د 6 months پورې وي. ښه جی، بیا زموږ سره کنټینیو برست فیډینګ along with the appropriate complementary food from the 6 months and up to 2 years or beyond. په قرآن کې او زمونږ لکه زمونږ کوم اسلامي چې دغه دي که نه هدایت دي، هغه هم دا دي چې هغې کې وایي چې مطلب ماشوم له د 2.5 کالو پورې تاسو پی ورکوئ. نو هغې کې مغټ حکمت دی. صحیح ده، په هغې کې اولنۍ خبره دا ده چې 6 میاشتو پورې تاسو څه کوئ، په دې کې به بالکل ماشوم له نور هېڅ سالډ فوډز به بالکل ورکوئ نه. سالډ فوډ او که لیکویډ دي که هر څه دي، په دې کې به بالکل ماشوم له نور هېڅ هم نه ورکوئ په غیر د برست ملک نه. صحیح ده، پیور برست ملک چې دی هغه دی ته په دې کې ملاویږي. بل زموږ سره بیا چې کله د 6 months ور واوړي، نو بیا سره موږ سالډ فوډ یا کمپلیمنټري فوډ چې کوم اپروپریټ مطلب ماشوم لګنه، نو هغه چې هغه موږ ورکولی شو 2 year بیانډ. صحیح ده، 2 year پورې یا ده 2 year نه بیانډ، لکه مطلب د هغې نه مخکې 2.5 کاله 3 کاله کې. صحیح ده. then when the breast feeding is impossible or contraindicated، اوس که داسې کنډیشن چې په هغې کې زموږ سره برست فیډینګ پاسیبل نه وي، لکه فار ایگزامپل یو کس دی د هغه کلیفټ لیفټ دی که نه، کلیفټ لیفټ چې نو په کلیف لیف کې د هغه دا شونډه چې ده هغه دغه شوي مطلب کټ شانې پکې کانجینټلی دا مطلب پیدایشي، نو هغې لپاره بیا سرجري کېږي. په دغه کیس کې بیا دته مطلب برست فیډینګ دی نشي کولی. نو چې کله نشي کولی یا کانټرا انډیکیټډ یا داسې کنډیشن چې په هغې کې لکه ته برست فیډینګ نشي کولی، مطلب مدر ته څه مسله وي، په ملک کې څه مسله وي. صحیح ده، نو په دغه کیس کې به ته بیا څه ګوري، سیف ریپلیسمنټ فیډینګ به ګوري. په هغې کې زموږ سره کمرشل انفنټ فارمولاز راځي، د ماشومانو دپاره فارمولې میلاویږي، خلک بیا هغه اخلي. اونلی وین اکسیپټیبل، فیزیبل، افورډیبل، سسټینیبل اینډ سیف. دې کې به دا خبر یاد ساتئ چې هغه ایکسیپټیبل وي، مطلب زمونږ ریلیجن یې ایکسیپټ کوي، زمونږ کلچر یې ایکسیپټ کوي، زمونږ مطلب کوم مدر او فادر چې دي د ماشوم هغه یې ایکسیپټ کوي. فیزیبل وي، صحیح ده، دغه شان افورډیبل وي، لکه اوس دومره ګران خو نه وي که نه چې اوس ګران وي نو بیا هم څوک نه اخلي. دغه شانتې سسټینیبل وي اینډ سیف، او سیف وي، د ماشوم دپاره هم سیف وي او د هغه د فیملي دپاره هم سیف وي. ادروایز د ایکسپریسډ برست ملک اور ډونر هیومن ملک آر پریفرډ الټرنیټیوز. بیا که چېرته دغه نه وي نو زموږ سره ایکسپریسډ برست ملک دی ته وایي که نه. د ټرم چې دلته کلیر کړي چې مخې ته بیا زموږ نه ټایم نه ضایع کوي. ایکسپریسډ برست ملک به هغه وي که نه چې هغه زموږ نه مطلب د یو مدر نه موږ راواخلو، دا موږ راخلو په مشین باندې هم راغستی شو، داسې په دغه طریقه باندې هم راغستی شو، بله طریقه باندې، خو زیاتره به دې دپاره مشین یوز کېږي. هغه مشین چې دی هغه برست ته ولګوي او د هغې نه چې دی ملک چې دی هغه بهر ته راوځي او هغه بیا موږ د ماشوم له ورکوو. صحیح ده، دغې ته موږ ایکسپریسډ برست ملک وایو. او ډونر هیومن ملک چې دی دا خو ایزي دی، کوم چې لکه بله ومن چې ده هغه په خپله مرضۍ باندې وایي چې لکه زه به د ماشوم له پی ورکم، نو دغه زموږ سره ډونر هیومن ملک دی. صحیح ده، دا زموږ سره پریفرډ الټرنیټیوز دي. مطلب دا دی که زموږ سره برست فیډینګ د مدر د طرف نه میلاویږي، نو موږ له پکار دی چې ایکسپریس برست ملک ورکو یا ډونر هیومن ملک ورکو. ښه جی، بیا په دې کې زموږ سره یو څو ټرمز دي دا به تاسو کلیر کړئ. صحیح ده، هیومن هیلدي ټرم انفینټ. نو اوس که چېرته هیلدي ټرم انفینټ دی، مطلب په خپل ټایم باندې ماشوم پیدا شوی دی، نارمل ډیلیوري شوې ده او ویل مدر چې ده هغه جوړه ده، نو موږ له پکار څه دي چې سټارټ برست فیډینګ ودن د فسټ هاور. موږ له پکار دا دي چې څنګه ماشوم پیدا شي په اولنۍ ګنټه کې بس ډایرکټ هغه له برست فیډینګ چې دی هغه موږ سټارټ کړو. صحیح ده، ارلی انیشیشن وشو اینډ ګیو اونلی برست ملک فار د 6 months، او دا موږ د څو د 6 months دپاره صرف او صرف برست ملک ورکوو. نو واټر به نه ورکې، هني به نه ورکې. بعضې خلک هغه هني ورکوي که نه، او پریلیکټیل فیډز یا ګوټي دا چې دا ورکوي، لکه مطلب دا دی چې نور خوراکونه چې دی اکثر ورله خلک شین چای ورکوي یا ورله
یو څیز ورکوي د ماشومانو له لانډیس ورته وایي لانډیس پرې خېټه باندې چې دړ وغیره دا یي که نه هغې دپاره ورکوي. نو دغه څیزونه چې د دې ضرورت هېڅ نشته. صحیح ده. صرف او صرف برست ملک د ده لپاره هر څه دي. ټیک ده. کنټینیو ان ډیمانډ فیډینګ او چې څومره د مطلب د ماشوم ډیمانډ کوي دومره فیډینګ چې دی هغه له پکار دی. ایډوایس اینډ کاونسلینګ ار اسینشل ټو د مینټین د ایکسکلوسیو برست فیډینګ. موږ له پکار دا دي چې موږ کاونسلینګ وکړو، د مدر هم کاونسلینګ وکړو او د هغې د فیملي هم کاونسلینګ وکړو چې مطلب تاسو برست فیډینګ چې دی هغه تاسو مینټین کړئ. ټیک ده. دغه شان په دې کې زموږ سره ټیپس دي. ټیپس پکې دا دي چې سکن ټو سکن افټر برت پکار دا دی چې موږ برست فیډینګ کوو نو ماشوم چې دی هغه سکن ټو سکن د پیدایش نه پس کریکټ لیچ دې ته وایي که نه چې مطلب ځان ته ښه ښکلی په غېږه کې به یې ښکلی صحیح سملی دغه سملولو ته صحیح پوزیشن ته موږ لیچ وایو. بیا کریکټ لیچ سپورټ پر د مدر او د مدر دپاره موږ سپورټ کوو. دغه شان لکه فیملی سوسایټل فیکټر ار امپورټنټ ان پاکستان ویر د ایکسکلوسیو برست فیډینګ ریټ ویری. بعضې ځایونه داسې که نه چې په هغې کې خلک برست فیډینګ نه کوي نو موږ له پکار دا دي چې د هغه مدر او د فیملی چې دی موږ کاونسلینګ وکړو. ټیک ده. د هغې موږ سپورټ وکړو. نیکسټ زموږ سره فری ټرم ان د لو برث ویټ انفینټ. اوس هر هغه ماشومان چې د هغې زموږ سره د شاتني چې موږ وي دا موږ د نارمل ډیلیوري دپاره وي. د پریویس سلایډ شو دا یو دا موږ د نارمل ډیلیوري دپاره وي. اوس نیکسټ زموږ سره د لو برث ویټ دپاره یا د پری ټرم دپاره مطلب د خپل ویټ نه چې دی مطلب نارمل ویټ ما تاسو ته ویلی و که نه د 2.5 kg نه واخله او د 4 kg پورې د مسک نارمل دی، یا په ګرامونو کې واخلو د 2500 ګرام نه واخله او د 4000 ګرام پورې زموږ سره نارمل دی. کله چې د 25 نه کمې نه دي ته موږ لو برث ویټ وایو. سړي یا ته پری ټرم بیبي ورته وایي. دې له پکاري کینګرو مدر کیر. کینګرو مدر کیر دا دی هغه کینګرو په داسې لري که نه کینګرو چې دی هغه خپل ماشوم چې کله مطلب د کینګرو چې کله دغه وشي که نه بچی وشي دا بچی د هغې سره په خپل هغه باډۍ کې دننه داسې یو پاوچ غونته کړي په پاوچ کې ځان سره دننه ږدي. صحیح ده. نو ځکه ورته موږ وایو چې کینګرو مدر کیر دی ماشوم له پکار دی. په هغې کې زموږ سره مینلی صحیح سکن ټو سکن کانټیکټ کی ایکسکلوسیو ار نیرلی ایکسکلوسیو برست ملکی اینڈ ارلی ډسچارج with follow up is recommended for the stable preterm LBW babies. صحیح ده. low birth weight دغه low birth weight babies LBW د هغې دپاره یوز کېږي اسپیشلی چې کله زموږ سره د 2000 ګرام نه چې دی هغه زموږ سره ایکولی یا د هغې نه کمي نو د هغې دپاره ریکمنډډ څه دي چې موږ مطلب برست فیډینګ چې دی موږ صحیح وکړو. بیا دغه شان KMC اپروو کیکنو مدر کیر امپروو د سروایول اینډ د برست فیډینګ سکسیس. د دې مین کار سره چې سروایول زموږ سره امپروو کړي او برست فیډینګ چې دی هغه زموږ سره امپروو کړي. اف د بیبي کین ناټ لیچ. اوس که یو بیبي چې دی هغه مطلب په غېږ کې صحیح لکه مطلب پوزیشنینګ د هغې صحیح نه کېږي پرووایډ د ایکسپریس ملک نو موږ له پکار دی چې هغه له ایکسپریس ملک ورکړو. ایکسپریس ملک ما تاسو ته شاته ووایي چې هغه زموږ سره څه ته وایي. اینډ د ټرانزیشن ټو ډایرکټ برست فیډینګ از سون از سټیبل. او موږ له پکار دا دی چې مطلب دی ډایرکټلی موږ په داسې طریقه باندې چې هغه موږ وایو چې د مدر نه ډایرکټلی برست فیډینګ کوي نو هغه طریقې ته بیا دی راوستل پکار دي. اف د مدر ملک از انسفیشنټ. اوس که چېرته د مور کې زموږ سره پی چې دی هغه کمي ملک کمي اینډ ډونر ملک از ان اویلیبل او بل کس چې دی ډونر ملک نه ورکوي نو کیرفولي پریپیرډ فارموله بیا د هغې لپاره موږ فارموله یوز کوو. مے بي یوزډ ان د هاسپټل with trained staff. avoid the bottles when possible. موږ له پکار دا دی چې بوټلز وغیره هغه نه یوز کوو. کف ار سپون فیډینګ ریکمنډډ ان مینی سیټینګ. په زیاتره لکه سیټینګ کې موږ وایو چې دا په کپ باندې موږ ورکوو په سپون باندې په چمچ باندې چې دی ماشوم له ورکوو. هغه بوټلز وغیره کم چې هغه پیډر وغیره یوز کېږي پکار دا دی چې موږ هغه نه یوز کوو ځکه چې هغې کې د انفیکشن چانس ډېر زیات سیوی او دا ماشومان چې زموږ سره په لو برث ویټ کې او بیا دې ته مطلب ایمیون سیسټم د دوی کمپرومایز وي نو موږ له ډېر کیر په دې حالت کې پکار دی. ټیک ده. نیکسټ دی زموږ سره سیک آر هاسپټلایز نیو بارن. اوس زموږ سره هر هغه نیو بورن هر هغه ماشومان چې هغه سیک ناجوړه وي او یا هاسپټلایز وي هلته داخل وي نیونیټل کمپلیکیشن هغې ته مطلب ډېر زیات وي نو موږ له په دې کیس کې موږ له څه کول پکار دي. پریټرایز د برست فیډینګ ار ایکسپریس برست ملک ایز سون ایز میډیکلی پاسبل. که چېرته زموږ سره ایکسپریس ملک پاسبل برست فیډینګ پاسبل نو موږ له مین پریارټي خو هغې له پکار ده. یوز د سپلیمنټري سکلینګ تکنیک او موږ له پکار دی چې سپلیمنټري سکلینګ تکنیک چې دی هغه ورته موږ وښایو. ار ګایډډ cup spoon feeds to maintain the milk supply while baby recovers. په دې پریګراف کې ټول دا خبره کوي که نه چې زموږ له اولنۍ پریارټي موږ له څه پکار ده برست فیډینګ یا ایکسپریس ملک. اوس که هغه ته نه میلاویږي نو سپلیمنټري کې بیا ستا سره سکلینګ دپاره تکنیک چې دی هغه دا دی چې ته هغه ګایډ کړي د پیډر دپاره نه کوم چې هغه تکنیک سي که نه سکلینګ والا هغه نه
ته به د څه لپاره ګایډ کوي؟ ته به یې ګایډ کوي د کپ یا د سپون فیډ لپاره. مطلب ته به ورته وایي چې یا به له په کپ باندې دا دغه ورکوه خوراک ورکوه پی ورکوه او یا ورله په سپون باندې په چمچ باندې ورکوه. ټیک ده. ښه ډسچارج وین د برست فیډینګ افیکټیو اینډ د بیبي ګینینګ ویټ. او موږ ته چې کله پته ولګي چې اوس بیبي چې دی هغه ویټ چې دی د ټایم سره ګین کوي نو موږ له پکار دی چې بیا هغه ډسچارج کړو. نیکسټ زموږ سره انفنټ وذ د سیویر اکیوټ مال نیوټریشن سام ورته موږ وایو. صحیح ده. اوس هر هغه انفنټ چې هغه له سام سره وي سیویر اکیوټ مال نیوټریشن یې هغه ته او سپیشلی کله چې د 6 منت نه به کم وي نو هغه کیس کې موږ څه کوو نو منیجمنټ از ان پیشنټ فیر دیر آر کمپلیکیشن. کله چې زموږ سره کمپلیکیشن وي نو د هغې لپاره به منیجمنټ صحیح پریارټي میجرمنټ د پریارټي میډیکل سټیبلایزیشن دی. پریارټي کې زموږ سره میډیکل سټیبلایزیشن دی. دویم نمبر پروټیکټ اینډ ری اسټابلیش د ایکسکلوسیو برست فیډینګ. موږ له پکار دی چې اول خو موږ هغه میډیکلی سټیبل کو. چې کله موږ هغه میډیکلی سټیبل کو کنه نو بیا د هغې نه پس هغه له موږ برست فیډینګ کوشش به کوو که هغه به زموږ سره په سپلیمنټري سکلینګ باندې که په ریلیکسیشن تکنیک باندې مطلب هغه موږ خپل کوشش به کوو. اف د برست فیډینګ کین ناٹ بی ری اسټابلیش. اوس که برست فیډینګ زموږ سره اچیو کېدو ولې نه دی مطلب هغه په یو طریقه باندې هم نه کېږي نو کیرفولي سوپروایز د ریپلیسمنټ فیډینګ از یوزډ اکارډینګ ټو سام پروټوکول. بیا چې د سام کم پروټوکول دي هغه تاسو ځان بیا کتلی شئ په ګوګل باندې. صحیح ده. نو هغه پروټوکول په دغه باندې مطلب دا دی چې په سپون یا په کپ باندې چې دی هغه تاسو ریپلیسمنټ کولی شئ. نیکسټ زموږ سره انفنټ اف د مدر لیوینګ وذ ایچ آی وي. اوس هر هغه مدر چې هغې ته ایچ آی وي په خپله نو دی به بیا د خپل ماشوم د انفنټ چې دی هغې خیال به څنګه ساتي هغې له به خوراک څنګه ورکوي. نو اکارډینګ ټو ډبلیو ایچ او اینډ پاکستان ګایډنس ان کانټیکسټ لایک پاکستان. اوس که پاکستان په کیس کې موږ خبره وکړو ویر د انفیکشس ډیزیز ان مال نیوټریشن ریسک ار های. دلته زموږ سره انفیکشن ډیزیز او مال نیوټریشن چې دی هغه ډېر زیات سیوا دی. نو مدر ان د افیکټیو ART ART مطلب سره انټي ریټرووایرل تھراپي are advised to exclusively breastfeed for a 6 month. زمونږ به لکه مطلب هغه مدر ته هغه ومن ته چې دی هغه زمونږ ایډوایس به زمونږ ته صحیح موږ ورته وایو چې د کم چې ته ART اخلي کم چې ته انټي ریټرووایرل تھراپي اخلي د دې ستا په ماشوم باندې هیڅ افیکټ نشته. صحیح ده. داسې مطلب هغې به کاونسلینګ به د هغې کوو. انټروډیوس د کمپلیمنټري فوډ هغې ته وایي چې کمپلیمنټري فوډ به یوز کوې دیئر آفټر اینډ کنټینیو د برست فیډینګ. او په هغه کیس کې هم ته کمپلیمنټري فوډ سره سره به ته صحیح برست فیډینګ چې دی هغه به ته نه پرېږدي. صحیح ده. وایل with the maternal ART and the infant prophylaxis monitoring as per the national HIV program. اوس که موږ دا ورکوو نو دا مطلب د ماشوم ته خو ټرانسفر کېدی چې خو دا یو خبره به تاسو یاد ساتئ چې زموږ سره HIV is not transmitted through the breast milk. صحیح ده. او دغه شان د ټي بي کیس هم دغه شان د ټي بي چې دی هغه هم نه ټرانسفر کېږي. هغه هم په دې نیکسټ سلایډ کې آی تھنک شته. صحیح ده. نو د HIV پروګرام مطابق موږ وڅه کوو موږ پروفایلکسیس کوو مطلب چې ډیزیز را نشي پریونټیو میجرز چې دي که نه او مانیټرینګ به کوو چې مطلب دلته خو HIV نشته ماشوم ته. ډیسیژن شوډ بی میډ with the counseling and ART support. Recent policy shift in the high income setting also emphasize the shared decision making while the viral load is undetectable. اوس داسې کار دی که نه کم ماشومان چې دي هغې ته که فار ایگزامپل که موږ د هغې ټیسټ کوو هغه الویز هغه نیګیټیو راځي د HIV دپاره هغه بیا وروسته ډیټیکټ کېږي چې آیا په ده کې HIV شته که نشته. خو موږ له پکار دا دی چې موږ ایز پر پروټوکول چې دی موږ څه وکړو مانیټرینګ وکړو. ټیک ده. نیکسټ دی زموږ سره مدر وذ د اکټیو ټیوبرکلوسیس. اوس داسې مدر ده چې هغه ته اکټیو ټیوبرکلوسیس دی او ډیلیوري د هغې وشوه نو ماشوم کې به څه حل وي. نو ډو ناټ روټینلی سیپریټ د مدر اینډ بیبي. موږ له پکار دا نه دي چې مطلب خامخا دې موږ مدر په یو کمره کې بند کړو بیبي دې په بل کمره کې بند کړو داسې خو پاسیبل نه ده. کنټینیو برست فیډینګ مطلب برست فیډینګ پکار دی. برست ملک ډز ناټ ټرانسمیټ TB. یو خبره دا یاد ساتئ MCQs دی چې کله زموږ سره برست فیډینګ کم مدر کوي نو هغه خپل ماشوم ته چې دی هغه TB نه ټرانسمیټ کوي. دا خبره به یاد ساتئ. مطلب دا دی چې په برست ملک کې زموږ سره TB ټرانسمیشن نه کېږي. مدر شوډ سټارټ فل انټي TB treatment promptly. The infant should receive the isoniazid preventive therapy. ښه جي. نو په دې کې وایي که نه چې مدر چې دی هغه به خپل کوم انټي TB میډیسن چې دی هغه څه کوي هغه به یوز کوي. صحیح ده. خوري به او بله خبره دا ده چې د انفنټ شوډ ریسیو د آیسونایزډ پریونټیو تھراپي. او موږ له پکار دا ده چې ماشوم چې دی هغه د آیسونایزډ پریونټیو تھراپي نه چې دی موږ څه وکړو هغه موږ هغه وکړو ځکه چې د آیسونایزډ چې دی په برست ملک کې ماشوم ته تللی شي. صحیح ده. د آیسونایزډ تاسو وایئ چې دا اوس څه شی دی دا په د TB کې زموږ سره موږ څلور دغه ورکوو میډیسن ورکوو د هغې لپاره فارموله داسې ده رایپ. صحیح ده. رایپ داسې دی پای کې رایف د R نه چې دی زموږ سره زما دې ټایم کې R نه خو ذهن نه ووتو خو د I نه چې دی بیا زموږ سره دی آیسونایزډ د P نه چې دی پایرازینامایډ او د E نه چې دی ایتمبیوټول دی. صحیح ده. نو
سوري دغه رایت شو رایف کې آر چې دی کنه هغه ریپامپسین دی صحیح ده. نو یا ریپامپین دا زموږ سره یوز کیږي د انټي ټي بي دغه سلو ډرګز چې دا یوز کیږي صحیح ده. نو ایسونایزډ چې دا په دې ملک کې تلی شي چرته دا دی بیا به تلی شي. نو په دغه کیس کې به تاسو کې په دغه کیس کې به تکې ماشوم د لپاره به ایسونایزډ پریونټیو تھراپي چې دا ایسونایزډ چې د ماشوم ته نقصانونه رسوي هغه لپاره موږ تھراپي کوو. اینډ روټین فالو اپ BCG از ایڈوایزډ. او BCG خو تاسو ته پته کله ماشوم وشي نو ډایرکټ د کېدو سره ایټ برث چې موږ ډایرکټ هغه ته BCG ویکسین کوو صحیح ده. مدر شوډ یوز د انفیکشن کنټرول ماسک انټل د نان انفیکشس ویر ریکوایرډ موست فرست لاین TB ډرګز ار کمپیټیبل وذ بریسټ فیډینګ. زیاتره لکه زموږ سره فرست لاین TB ډرګز چې دي کنه هغه زموږ سره سړي هغه زموږ سره کمپیټیبل دي د بریسټ فیډینګ سره. دا شانتي بل زموږ سره ارفند یا ابندن انفنٹ ار مدر هو کین ناٹ بریسټ فیډ. اوس داسې مدر چې هغه ارپني مطلب مور یې مړی یا زموږ سره مطلب د مور نه جدا شوی په څه طریقه باندې صحیح ده. ابندن مطلب مور طرف ته لکه بیا هغه وړل ګراني صحیح ده. یا زموږ سره مدر هو کین ناٹ بریسټ فیډ یا وس هغه مدر چې هغه بریسټ فیډینګ کولای نشي مطلب څه بل څه مسله ده صحیح ده. نو هغه کې بیسټ اپشن به زموږ سره صحیح اولنی اپشن خو زما سره دا چې هیومن ډونر ملک که چېرته بله ښځه میلاویږي هغه له پی ورکوي نو ویل اینډ ګوډ دا ډېره ښه خبره ده. اپ سکرین اینډ اویلیبل که موږ به سکرین د هغې وکړو د هغې ته داسې نه چې سمه رسي او ته هغه له پی ورکوي نو بیا خو هم مسله ته جوړېږي صحیح ده. دویم دی ایکسپریس ملک. ایکسپریس ملک داسې دي چې موږ د یو لیکټیټینګ دلته یې خبره لیکلې ده ایکسپریس ملک فرام ا هیلدي from a healthy lactating woman. ایکسپریس ملک موږ به د چا نه راخلو د یو هیلدي لیکټیټینګ وومن نه به راخلو او هغه مطلب ما تاسو ته معاینه ووایي چې ایکسپریس ملک څه ته وایي. کله چې د مدر نه یا سوري د مدر نه کله چې د یو بل وومن نه هغه موږ ملک چې دی هغه موږ کلیکټ کوو بای مشین یا بای وټ ایور د وی از صحیح ده. که هغه هره طریقې خو چې موږ کله د هغې نه د ملک چې دی کلیکټ کوو نو دغې ته موږ وایو ایکسپریس ملک. دغه ملک چې بیا کوم راشي دی ته موږ ایکسپریس ملک وایو. کمرشلی پریپیرډ انفنټ فارمولا پریپیرډ ان د فیډ سیفلی. بیا موږ کمرشلی کم انفنټ فارمولا چې یوز کېږي هغه له موږ ورکولی شو دا به موږ سره تر نمبر لاست اپشن صحیح ده. ایوایډ بوټل فیډینګ ان ایمرجنسي ویر د واټر سینیټیشن ار پور. په کوم ځای کې چې واټر او سینیټیشن چې دی هغه پور یې صفایي نه وي نو په هغه ځای کې به ته بالکل هغه پیډر والا خوراک به بالکل نه ورکې. په هغه کیس کې به ته څه کې چې زموږ سره کپ یا سپون فیډینګ چې دی هغه زموږ سره د دې نه سیپر دی صحیح ده. سیف دی د دې نه. پاکستان هیز IYCF ان ایمرجنسي ګایډنس فار دیس سچویشن. د دې لپاره دغه زموږ سره د تاسو سرچ کولی شئ IYCF چې زموږ سره په ایمرجنسي ګایډنس کې دا یوز کېږي. نیکسټ زموږ سره انفنټ with the suspected food allergies or lactose intolerance. اوس هر هغه ماشوم چې هغه ته فوډ الرجي بعضې د خوراک نه ورته الرجي دغه شان د لیکټوز انټالرنس یې ورته صحیح ده. نو هغه کیس کې موږ څه کوو نو ټرو کاو ملک پروټین الرجي از انکامن in very young infant but possible. داسې کار دی که نه بعضې ماشومان داسې که نه زیاتره زمونږ په دې ایریا باندې مطلب پاکستان کې که موږ خبره وکړو ماشومان له موږ بیا د غوا پی ورکوو نو د کم د غوا دا پی چې ده بعضې ماشومان باندې هغه بد راځي نو اصل کې هغه ته پای کې یو قسمه پروټین او هغه پروټین نه دې ماشوم ته صحیح الرجي صحیح ده. نو په ډیرو کې خو نه وي خو په زیاترو کې مطلب کېدی شي پکې. اف ساینز بلډ ان سټول که داسې ساین راځي لکه بلډ ان سټول راځي په ډکو میچازو کې چې دی وینه راځي دغه شان پرسسټنټ سیویر اگزیما په سکین باندې چې دی مطلب رنګ چې دی هغه بدلی سور کېږي یا شین کېږي صحیح ده. پالټرینګ گروث چې دی په هغې کې لکه مطلب چینج راځي صحیح ده. دغه شانتې اپیر ریپر ټو د پیډریاټیک کیر نو بیا په کار دا موږ چې هغه پیډریاټیک کیر ته چې دی هغه ته پرووایډ کو. فارمولا پیډ انفنټ سویچینګ ټو هایډرولایزډ فارمولا ار سپیشلیسٹ فارمولا. موږ له پکار دی چې هایډرولایزډ فارمولا یا موږ سپیشلیسٹ فارمولا یوز کوو. شوډ بی ډن انډر د کلینیکل ګایډنس او دا موږ د ځانه باندې یوز کوو دا به څه کوو انډر د ګایډنس انډر د فزیشن اډر چې دی موږ به یوز کوو. کنټینیو د بریسټ فیډینګ اف پاسبل. موږ له پکار دی چې بریسټ فیډینګ موږ وکړو صحیح ده. میټرنل الیمینیشن ډایټ اور سم ټایم ریکمنډډ انډر سپرویژن. بعضې ټایم کې موږ داسې کار کوو چې مور ته موږ وایو چې ته به دا پلانکی سیز نه خورې پلانکی فوډ به نه خورې ځکه چې د هغې د وجې نه بیا ستا ماشوم ته چې دی هغه نقصان رسي. بل دی کمپلیمنټري فیډینګ چې دی هغه موږ د کم ټایم نه والا کم ټایم پورې به کوو. کمپلیمنټري فیډینګ چې دی د 6 منث نه واخله او د 23 منث پورې چې دی دا به کمپلیمنټري فیډینګ کې. کمپلیمنټري فیډینګ دی ته وایي که نه چې د بریسټ ملک سره سره چې ته کوم فیډینګ کوې دغې ته موږ کمپلیمنټري فیډینګ وایو. سټارټ د نیوټرینټ ډینس کمپلیمنټري فوډ ایټ 6 منث. موږ له پکار دا دی چې نیوټرینټ ډینسي او صحیح بل میشت
मतलब मैदा कड़ाई सही था. In addition to continue breastfeeding, feed appropriate texture and frequent the small nutrient dense meal like 2 to 3 time per day at 6 to 8 month. په 6 to 8 month باندې موږ له پکار دی چې 2 یا 3 ټیمه د ورځې چې موږ لا خوراک ورکو صحیح ده. small nutrient dense food dense meal دغه مطلب دی. and 3 to 4 times at 9 to 23 months بیا موږ له پکار دی چې موږ هغه موږ 3 یا 4 ټیمه چې خوراک ورکو صحیح ده. په دې کې سنیکس هم کې دي شي مطلب په منځ کې پکې هم دي څه خوړای شي. fortified and diverse food to prevent the iron and micronutrient deficiency. follow the WHO complementary feeding guideline. ها جی دا خو ختم شو. خو دا ورپسې پسې لږ سلایډز پاتې دي دا بس هم کمپلیټ کوو چې دا زموږ سره دا سیکشن ختم شي صحیح ده. نیوټریشنل ډیسارډر امنګ د چلډرن ان انفنسي اینڈ فری سکول ایئرز. اوس زموږ سره کم نیوټریشنل ډیفیشنسیز دي کم نیوټریشنل ډیسارډرز دي چې هغه دغه ډیفیشنسیز د وجې نه راځي نو هغه موږ په دې چپټر کې ډسکس کوو. ها جی پای کې پروټین انرژي مال نیوټریشن د ټول نه اولنې پی ایم پی ایم چې دی کنه دا زموږ سره پروټین انرژي مال نیوټریشن دی. نو پروټین انرژي مال نیوټریشن ریزلټ فرام د انډیکیټ انټیک اف د کیلری ان پروټین. کله چې موږ پروټین یا کیلریز انټیک کم کوو نو دغه د وجې نه موږ له سره راځي پی ایم چې دا موږ راځي صحیح ده. often combined with the current infection recurrent infection دا به زموږ سره مطلب د سیم کې دی چې د یو بل ډیزیز سره هغه ماشوم چې دی هغه بیا خوراک خواته نه کیږي او د هغه لکه مطلب د ریکرنټ انفیکشن د وجې نه هم راتلی شي. پای کې زموږ سره نمبر ا چې دی که نه هغه دی مراسمس caused by the severe deficiency of the total energy intake. په دې کې به چې کله انرژي انټیک د بهر نه کم شو کله چې انرژي انټیک د بهر نه کم شو نو دا به زموږ سره څه کاز کوي مراسمس common in an infant under 1 year. او زیاتره هر هغه سټوډنټس نه هر هغه ماشومان چې هغه د 1 year نه صحیح کمی نو هغه کې موږ مراسمس چې دی هغه موږ څه کوو ډایګنوز کوو صحیح ده. ښه جي اسپیشلی when the breastfeeding is stopped early که چېرته موږ breast feeding موږ مطلب زر سټاپ کوو نو بیا به کلینیکل فیچر صحیح severe wasting and loss of the subcutaneous fat. کم چې د سرمن د لاندې کم پیټ دی کم چربي ده نو دغه چربي چې دا به ختمیږي ویسټینګ دی ته وایي مطلب چې دی به وچیږي ختمیږي به مطلب ویلي کېږي به صحیح دی ویسټینګ ویلي کېدو ته وایي په پښتو کې. دغه شانتي اولډ مین اپیرنس مطلب داسې به ښکاري لکه بوډا سړی صحیح ده مطلب د سکین به یې داسې شي ریپړ به شي. ویټ پار بیلو نارمل فار ایج مطلب ویټ په ډیر زیات کم شي. نو اډیما په دې کې به مطلب هغه پړسوب به پکې نه وي صحیح ده اډیما وایي پړسوب ته. دغه شانې پیتوفیزیالوجي د دې دا چې باډي اډاپټ بای بریکینګ ډاون د پیټ اینډ باډي به ځان څنګه اډاپټ کوي ځکه چې د بهر نه خو انرژي نه میلاویږي نو باډي اډاپشن به دی چې مطلب هغه خو به ځان خپل انرژي پوره کوي بلډو چې کله بلډ انرژي پوره کوي بل پیټس نه اخلي پیټ چې زموږ د سبکیوټینیس دی مطلب د سکین د لاندې دی او دغه چې دی دا به ختمیږي نو هغې د وجې نه به زموږ سره ویسټینګ راځي. کامن پاورټي was a reason موږ سره poverty دی food insecurity دی improper complementary feeding دی was complementary feeding سا صحیح نه دی food insecurity دا poverty غریبي ده صحیح نه دا د دې موږ سره کازیز کېدی شي. بلې دا نوم څوک څنګه وایي موږ خو به داسې وایو کواشور کور صحیح ده. نو دا زموږ سره کازډ مینلی بای پروټین ډیفیشنسي کله چې زموږ سره پروټین ډیفیشنسي راغله دغه کیس ته موږ وایو کواشور کور صحیح ده. with relatively adequate calories مطلب calories به fully calories به زموږ سره پوره خو پروټین ډیفیشنسي به کامن ان د پری سکول چلډرن افټر ارلی وینینګ. کله چې موږ وینینګ دی ته وایي که نه کله چې موږ خوراک سټارټ کوو وړو ته مطلب برست فیډینګ د موږ قرار کو او خوراک چې دی هغه ته سټارټ کړو دغه پروسس ته موږ وینینګ وایو صحیح نه. کلینیکل فیچر به دې کې بایلټرل پیټینګ اډیما وایي دویمه پیټي لیور وایي ته موږ هیپیټومیګیلم وایو هیپیټومیګیلم. دغه شان سکن ډیپیګمنټیشن او فیلینګ پلیکی پین ډرماټوسس هیر چینجز دغه شان اپاتی اینډ پور اپیټایټ. په دې کې به تاسو څه خبره یاد ساتئ ډیفرنس په تاسو څنګه کوئ چې مراسمس کم یو دی او کواشور کور کم یو دی. نو په یو کې به اډیما وي او په بل کې به اډیما نه وي. په کم کې چې اډیما نه وي هغې ته موږ مراسمس وایو. په کم کې چې اډیما پیټینګ اډیما دې ته وایي که نه چې ته پې لاس کېږدي هغه دننه لاړ شي او بیا ورو په قلاره باندې راوځي. بیا په پیټینګ اډیما کې بیا زموږ سره 5 سټیجز دي صحیح دی سټیج 1 سټیج 2 سټیج 0 سټیج 1 سټیج 2 سټیج 3 سټیج 4 دا زموږ سره 15 سټیجز دي صحیح ده. هغه خبرو لنزو د اډیما غلا خو په دې کې به زموږ سره بایلیټرل فیټینګ اډیما مطلب په دواړو خپو کې یا په دواړو لاسونو کې مطلب د بدن په دواړو سایډونو به بایلیټرل په دواړو سایډونو به زموږ سره پیټینګ اډیما صحیح ده. په لیګس کې په پیس کې فیټي لیور به دا چې سکن ډیپیګمنټیشن مطلب په سکن باندې پیچز غونډه کې دا به راغلي صحیح ده. پلیکی پین ډرماټوسس به دا چې هیر چینجز مطلب سپارس یا ډسکلر د هیر کلر چې یا به چینج شي یا به مطلب په منځ کې پکې خالی ځای نه وي صحیح ده. نو دغه ته موږ هیر چینجز پکې راځي. اپاتی اینډ
پور اپیټایټ خوراک ته به زړه نه کېږي. پیتوفیزیالوجي دا دی چې لو پلازما پروټین به کم شي، نو فلویډ لیکیج انټو ټیشو، فلویډ چې هغه بیا ټیشوز ته ځي. مراسمیک کواشورکور، اوس هر هغه کیس که نه چې هغه مراسمیک کواشورکوري مطلب دواړه پکې کم شي، لکه کمبینیشن اف د سیویر ویسټینګ اینډ اډیما. د دې به ډیفینیشن څنګه شي چې کازډ بای د ډیفیشنسي اف پروټین with also with the calories. صحیح ده، مطلب کیلریز او پروټین چې کله دواړه کم شي نو په هغه کیس کې موږ مراسمیک کواشورکور راځي. صحیح ده، های ریسک اف مورټیلیټي. بیا چې کله دا کیس راشي، دا کنډیشن راشي او ماشوم ته، نو هغه کیس ته موږ وایو چې موږ په دې کیس کې موږ سره مورټیلیټي کیس، مطلب ماشوم چې دی هغه ډیث طرف ته ډیر ځي. نیکسټ زموږ سره ګروث فیلیر. ګروث فیلیر چې دی ګروث فیلیر کنډیشن، نو پای کې زموږ سره راځي دغه شاتنی خو زموږ سره پروټین والو کنه، پروټین انرژي مال نیوټریشن. اوس دا زموږ سره د ګروث فیلیر کنډیشن. ګروث فیلیر کې زموږ سره څه راځي؟ ویسټینګ اکیوټ مال نیوټریشن. ویسټینګ اکیوټ مال نیوټریشن، ویسټینګ خبره مده سمینه وکړه. ویسټینګ زما دسی مطلب تیوالی لکه ویل کېدل، خلک وي په روزه کې چې خلک څه کېږي، سم ویل کېږي. صحیح ده، مطلب دا دی چې دغه کمپیرټس چې دي هغه پیټس ویل کېږي. صحیح ده، دغه شانتي لو ویټ فار هایټ، د ویټ چې دی د هایټ په نسبت باندې به صحیح کم وي، مطلب بی ایم آی به کمی، باډي ماس انډیکس به کمی، انډیکیټ د ریسنټ اور انګوینګ سیویر نیوټریشنل ډیپرایویشن. مطلب په دې کې به نیوټریشنل ډیپرایویشن دا دی چې مطلب دته خوراک چې هغه پوره نه ملاویږي. صحیح ده، دا شن strongly associated with increase the risk of death، او دا چې دا هم د ډیث سره ډیر strongly associated دی. بل upon trigger by diarrhea، او د دې به سیمټمز لکه داسې به راځي، لکه ډایریا به راشي، انفیکشن به وشي، فوډ شارټیج ایټسټرا دا به راشي. دویم دی زموږ سره په دې کې سټنټینګ. دا کرونیک مال نیوټریشن د سټنټینګ دی ته وایي کله چې ماشوم مطلب چیت پاتې شي. نو لو هایټ پر ایج، د ایج مطابق فار ایگزامپل یو ماشوم دی هغه د 8 سال هغه په کار دی چې دی فار ایگزامپل دی 3.5 فوټ فار ایگزامپل، دا لیټ سپوز. نو لو هایټ پر ایج به دې سي کنه چې نارمل زما سره 3.5 فوټ دی، نو کله چې مطلب د 8 سالي، نو اوس دغه کنډیشن سټنټینګ والا کنډیشن به دې شي کنه چې دی به زموږ سره د 8 سال وي، د 8 ایرز وي، او د به زموږ سره صحیح هایټ چې دی هغه زموږ سره فار ایگزامپل زم 2 فیټ دی. نو 2 فیټ ته ګوره 3.5 ته ګوره ډېر غټ ډیفرنس دی کنه. دې ته موږ سټنډډ گروث وایو یا د سټنټینګ وته وایي. صحیح ده، ها ریزلټینګ فرام د لانګ ټرم انډیکیټ نیوټریشن، پور مال نیوټریشن، ریپیټډ انفیکشن. اوس یو ماشوم دی هغه ته مطلب انډیکیټ نیوټریشن دی، نیوټریشن ته پوره نه میلاویږي، میټرنل نیوټریشن هم کمزوری دی، دغه شانتي ریپیټډ انفیکشن وته هم کیږي. د دې افیکټس په موږ سره دی چې ډیلیډ فزیکل گروث پنئ، امپیرډ کاګنیټیو ډیولپمنٹ چې هغه هم امپیر کیږي، ریډیوس د سکول پرفارمنس اینڈ ایډلټ پروډکټیویټي یوزولي بګین ان انفینسي اینڈ پست 2 year اپ لایف. دا زموږ سره راځي په کم ایج کې، پست 2 year اپ لایف د 2 کالو نه لاندې ماشومانو کې زموږ سره راځي. نیکسټ زموږ سره انډر ویټ. نو انډر ویټ خو آسان دی چې لو ویټ پر ایج د ایج مطابق د ویټ کمی. صحیح ده، ریفلیکټ کمبینیشن اف ویسټینګ اینڈ اور سټنټینګ. دا داسې کیس ریفلیکټ کوي کنه لکه هم ویسټینګ وي، هم مطلب د پوری پیډس وغیرہ مسلز دا به چې کمزوري، او دا سټنټینګ وي چیت پمی. صحیح ده، کامنلی یوزډ ان کمیونټي گروث مانیټرینګ، او دا چې زیاتره موږ انډر ویټ چې دا خو موږ یوز کوو کنه کله چې موږ کمیونټي کې د گروث مانیټرینګ کوو. بلې مایکرو نیوټرینټ ډیفیشنسي ډیس ایډر پای کې زموږ سره آیرن ډیفیشنسي انیمیا، دا موږ الریډي ویلي، دا ځکه زر وایم. صحیح ده، بل دا چې مرۍ موجه شو دا روجم ده، نو دغه زر به وایو. صحیح ده، موست کامن نیوټریشنل ډیس ایډر کازډ بای د لو آیرن انټیک، پور ابزارپشن، ریپیډ گروث، او دغه شانتي افیکټس لري زموږ سره دی فیلر، فیټیګ، ډیلیډ کاګنیټیو اینڈ موټر ډیولپمنٹ، ریډیوس امیونټي. په دې کې څه ګران څه نشته، دا الریډي موږ آیرن ډیفیشنسي انیمیا موږ په پریویس لیکچر وکړو، دا غینه پریویس خو موږ پای کې دا ډیسکس کړی و. صحیح ده، هایر ریسک ګروپ پای کې به زموږ سره انفنټ چې دی هغه هایر ریسک باندې دي، فری سکول چلډرن، دغه شانتي چلډرن کنزیومینګ د سیریل بیسډ ډایټ، هر هغه چلډرن چې هغه سیریل بیسډ ډایټ یوز کوي نو هغې دپاره هم دا زموږ سره یو ریسک دی. دغه شان زموږ سره ویټامین اے ډیفیشنسي ده، نو اسنشل پر د ویژن ویټامین اے د څه لپاره پکار دی؟ دې ته دویم نوم وایي ریټینول. نو ویټامین اے اسنشل پر د ویژن، امیونټي، اینڈ اپیتھیلیل انټیګریټي. د دې زموږ سره کلینیکل ساین به وي نایټ بلایندنس، زیروپتلمیا. صحیح ده، کله چې اوښ کې زموږ سره کمی شي که نه هغې ته سوري زیروسټومیا وایي، خو زیروپتلمیا بس دغه شان کنډیشن یې تاسو وګورئ په خپله. دغه شان بل دی زموږ سره انکریز د سیویریټي اف انفیکشن، په هغې کې زموږ سره میزلز دلته راتلی شي، جانګرا. صحیح ده، او دغه شانتي ډایریا چې دا ورته لګېدی شي ویټامین اے ډیفیشنسي کې. ښه جي، بل دی زموږ سره میجر cause of the preventable child
هوډ بلایندنس دا زموږ سره میجر کاز دی. کله چې مو ماشومانو ته څه نه ښکاري په چایلډ هوډ کې کم بلایندنس راځي مطلب بیا ړوند شي نو دغه زموږ سره د دې مین کاز دی. په کار دا چې ویټامین ام مدر هم اخلي او ماشوم له هم ورکوي. iodine deficiency disorder نو iodine required for the thyroid hormone synthesis. کله چې thyroid hormone T3 and T4 جوړیږي triiodothyronine او tetraiodothyronine کله جوړیږي نو پای کې دا هیلپ کوي. نو چې کله دا زموږ سره کم شي نو افیکټ ان د چلډرن امپیر د برین ډیولپمنټ دی به زموږ سره برین ډیولپمنټ افیکټ کوي. دغه شان IQ چې دی هغه به کمی انټیلیجنس کوشنټ چې ورته موږ وایو مطلب ناقابله وي صحیح ده. او گروث ریټارډیشن چې دی هغه مطلب گروث په صحیح نه کوي. دغه شان سیویر ډیفیشنسي چې کله راشي کله چې سیویر ډیفیشنسي راشي او ډیورینګ د پریګننسي کله سیویر ډیفیشنسي راشي نو ډیٹ ویل کاز کرٹینزم مت اس ویل بدصورت بچی کا پیدا ہونا. ٹھیک تھا. کامنلی ویئر د آکسیډایز سالٹ از ناٹ یوزڈ چې کله آکسیډایز آیوډایز سالٹ چې دی هغه نه یوز کیږي آیوډایز دی صحیح ده. نیکسٹ زموږ سره ویټامین ډي ډیفیشنسي دا خو ماشومانو کې کله ویټامین ډي کم شي نو ریکټس راځي. کله چې په لویو کې کم شي نو بیا اسټیوپروسیس راځي صحیح ده. ډیو ټو د لو ویټامین ډي کیلشیم اور د سن لایټ ایکسپوجر کلینیکل فیچرز په دې کې زموږ سره بورډ لیګز دي مطلب لیګز چې هغه به داسې بو شیپي صحیح ده تیره وي. ډیلی د کلوجر اف د پونټنیل کم چې پونټنیل په دې سر کې به تاسو خیال کړئ د ماشومانو په دې سر چې لاس کې دی په دې کې هغه اوبه ځای صحیح ده. دغه ته موږ پونټنیل وایو. دا زموږ په سر کې دوی یو مخې ته یو شاته صحیح ده. مخې ته چې که نه هغه زموږ سره کلوز کېږي تقریبا په 12 نه واخله او د 18 میاشتو په منځ کې او شاتنی چې دا زموږ سره کلوز کېږي د 2 نه والا 3 منځ په منځ کې صحیح ده. نو دغه زموږ سره 2 پونټنیل دي. نو کله چې دا زموږ سره ویټامین ډي ډیفیشنسي نو دا به مطلب دغه نارمل ټایم پیریډ نه دا به بیا ډیلی کلوز کېږي صحیح ده. بون پین به وته چې کله ویټامین ډي کمی کامن انفینټ ایکسکلوسیولی بریسټ فیډ وداوت سپلیمنټیشن اینڈ لیمیټډ سن ایکسپوجر. نو پکار دا چې موږ ماشومان چې دی غرمو ته لږ سملو سنباد چې دی هغه ورکوو صحیح ده. هغې سره به د دې ویټامین ډي ډیفیشنسي چې دی هغه به پوره کېږي. بلې زموږ سره زنک ډیفیشنسي نو زنک امپورټنټ فار د گروث امیونټي اینډ واؤنډ هیلینګ افیکټ لري. زموږ سره دا دی چې د گروث ریټارډیشن کې زموږ سره افیکټ کوي. دغه شانتې فریکوینټ ډایریا اینډ ریسپیریټري infection, poor appetite, دغه شان folate in vitamin B12 deficiency نو leads to the megaloblastic anemia. کله چې زموږ سره ویټامین B12 کله چې زما سره ویټامین B12 کم شي نو دغه ته موږ وایو میګالوبلاستیک انیمیا. دا به ټکی به نوی راغی د انیمیا مطابق. نو تاسو دا ځان سره یاد وساتئ چې یو موږ ویلو آیرن ډیفیشنسي انیمیا دویم موږ ووی میګالوبلاستیک انیمیا. نو میګالوبلاستیک انیمیا کې زموږ سره ویټامین B12 یا پولیټ چې زموږ سره د دې ډیفیشنسي چې کله راشي ویټامین B12 یا پولیټ صحیح ده. دغه ته موږ څه وایو دې ته موږ میګالوبلاستیک انیمیا وایو. ٹھیک شو. ویټامین B12 may cause a neurological damage seen in the children with poor quality diet or malabsorption. بل زموږ سره 4 نمبر فیډینګ اینډ گروث ریلیټډ ډیسارډر نو اس په دې کې زموږ سره فیلیر ټو تھرایو راځي FTT صحیح ده. چایلډ فیلز ټو گین ویټ اور گرو ایز ایکسپیکټډ. موږ چې څنګه لکه مطلب ایکسپیکټ کوو چې دا ماشوم به په دومره ایج کې دومره وي نو دغه مطلب هغه خپل هغه ویټ گین پوره نه کوي صحیح ده. نو کازیز د دې موږ سره دا دي چې انډیکیټ انټیک خوراک کم خوري مال ابزارپشن کېږي. اوس د خوراک ډیر خوري هلته ابزارب کېږي نه. بل دی زموږ سره کرونیک ایلنسیز سایکو سوشل نیګلیکټي کانسیکوینسز دا دي چې ډیلیډ مطلب ریزلټ کې به دغه کې به صحیح ماشوم له ویشل کېږي ډیلیډ ډیولپمنټ به یو پور امیونټي وي. بل دی اناپروپریټ انفنټ اینډ ینګ چایلډ فیډینګ ما چې تاسو کوم هلته ووي که نه IYCF inappropriate infant and young child feeding early cessation of breastfeeding. اوس دا به کله راځي inappropriate infant and young child feeding نو کله چې مونږه breast feeding چې دی هغه مونږ ډېر زر لکه مطلب سټاپ کو. دغه شان لیټ اور پور کوالټي اف کمپلیمنټري فوډ کم کمپلیمنټري فوډ چې مونږ د breast milk سره ورکو هغه زمونږ سره لو پور کوالټي مطلب سینیټیشن پاک نه دغه شانتې مطلب صحیح نه خرابي صحیح ده. لیټ هغه مونږ لیټ یا انټروډیوس کو ماشوم ته صحیح ده. نو دغه زموږ سره هم یو کاز کېدی شي. ډایلیوټډ فیډز بعضې خوراک داسې که نه چې هغه ډایلیوټډ لیډس ټو د PEM اینډ مایکرو نیوټرینټ ډیفیشنسي صحیح ده. بلې زموږ سره اوور نیوټریشن ان ایمرجنګ ډیسارډر. اوور نیوټریشن کې زموږ سره څه راځي اوور ویټ اینډ اوبیسټي
نو دا خو ایزیلی کنه دا خو کتلی شي. انکریزینګ ایون ان د پری سکول چلډرن دا به تاسو یاد ساتئ چې ور ویټ چې دا به مثلا په کم چلډرن کې راځي پری سکول کې راځي صحیح ده. کاز لري زموږ سره های انټیک اپ انرژي ډنس فود لو فزیکل اکټیویټي او کانسیکوینسز لري دا دي چې ارلی انسولین ریزिस्टेंस انکریز د ریسک اف د non communicable disease later in life, part of the double burden of malnutrition, undernutrition and obesity. بعضی د زموږ سره بیا چرته ځي part of the double burden of malnutrition. پای کې ډبل برډن څنګه راځي چې انډر نیوټریشن هم راشي او اوبیسټي هم راشي. مطلب دلته د خوراک ضرورت هم دی او دلته د بدن غټ شوی دی چې خوراک خوري بیا غټیږي نو دغه زموږ سره ډبل برډن اف مال نیوټریشن بیا راځي. نیکسٹ زموږ سره 6 نمبر لیس کامن نیوټریشنل ډیس آرډر. وس لیس کامن زموږ سره کم ډیسکروي ده پای کې زموږ سره وټامین سی ډیفیشنسي راځي ریئر بٹ پاسبل وین د ویری ریسټریکټډ ډایټ بلیډینګ فرام گمز کله چې د ورۍ نه چې دی د غاښونو د سایډونو نه چې دی زموږ سره څه وینه بهیږي پور واوند هیلینګ صحیح نه کېږي زخم چې دی مطلب په ټایم نه راټولېږي یا بل کې دی زموږ سره بون پین او بل زموږ سره نیوټریشنل ډیفیشنسي ډیو ټو مال ابزارپشن اوس داسې مال زموږ سره نیوټریشنل ډیفیشنسي چې هغه د مال ابزارپشن د وجې نه راځي نو باقي کنډیشن لایک د سیریک ډیزیز کاز د سیکنډري مال نیوټریشن ډیفیشنسي پریزنٹ with the poor growth, anemia and diarrhea. Infancy and the preschool years are the critical period for the growth and the brain development. Nutritional disorder during this time can lead to the irreversible physical and cognitive damage if not addressed early. په دې خبره پوه شوي کنه چې په انفنسي او په فری سکول د years چې زموږ سره ډېر critical period دی د growth of the brain development لپاره صحیح ده. نو nutritional disorder چې هغه به دې کې ډېر زیات مطلب ماشوم چې ډېر زیات سسپټیبل صحیح ده نو او کم دغه چې راشي ډیسارډر چې راشي هغه بیا زموږ سره ایرریورسیبل وي صحیح ده مطلب ډېر په مشکل چې دا هغه ریکور کیږي. نو دا زموږ سره د نیوټریشن سلایډز وو په دې کې نور سلایډونه راغلي یو 24 سلایډز دي انشاءالله هغه به تم یو لیکچر کې به هغه کور کو او بیا به زموږ نیوټریشن چې هغه ختم شي چې هم څه کوېشن هغه تاسو کمنټ باکس کې کولی شئ. ایگزام ونیزدې ریکارډ ټیټ کوئ صحیح ده چې پیپر کې ته بیا مسله نه وي. تھینک یو سو مچ.